ندیم مفتي صاحب به زه به د اخلاقۍ ته راکاږلم او ما به کوشش کوم ما به د اخلاقو ته راکاږو. د هغې نه بعد د پیر ګوهر صاحب کسانو له چې راشو که پیر به ما پسې خبرې کوي دي نه مخکې د 2 پیرې ما پسې خبرې کړي دي. ټولو نه اول د زما باره کې یو لفظ ویلی وی منګکورې. ستاسو د ملګرو له طرف نه هغه ته ډوزمار پیر او داسې څه ډېر نازیبه الفاظ استعمالیږي. قدرمنو کتونکو سنګر خان یم او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مولانا وحید الله وحدان صاحب. وحید الله وحدان صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې تاسو څه مصروفیات دي، تقریرونه هم کوئ یو ځای نه بل ځای ته جلسو له، د هغې نه علاوه د مدرسې انتظامي امور هم در سره دي او بیا مناظرې هم کوئ. نو دا دومره ګران څیزونه د مناظرې ځان له بیا نن سبا مناظرې ځان له بیا یو ډېر کړاو دی، څنګه دې طرف ته راغلی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول نه اول خو زه تاسو ته چې دی نو دغه در کوم ډاډ در کوم چې دا خدمت ځان له په دې نیت باندې خدمت جوړ کړئ چې زه د دین خدمت کوم او زه د علماو په مابین کې د اتفاق او د اتحاد فضا جوړول غواړم. نو انشاءالله دا به ستا دپاره باعث د اجر ګرځېږي. او هغه سفر مو کړی د هغه ځای نه دې ځای ته راغلي نو بعضې ملګري وایي شکریا ادا کوم زه یم تاله دې الله د دې اجر درکړي. ثانیا خبره دا ده چې تاسو ته پته ده زما مدرسه ده، زه په خپله مدرسه کې استازي کوم. دا زما غالبا نهم لسم کال دی چې کتابونو تدریس کوم، حتی چې دومره ویلی شم چې د ماسپښین نه بعد ما د اوله او ثانیې کتابونه شروع کړي دي د طالبۍ د وخت نه. غالبا زه په 5مه 6مه درجه کې وم چې ما په هغه وخت کې د ماسپښین نه بعد به اوله او ثانیه چلوله. نو اوس چې دی زما مدرسه غټه شوه 6مې درجې پورې پکې کتابونه دي، زه دغه خدمت کوم. بل طرف ته تاسو ته پته ده زه بیانونه لمزم. یو څو ورځې مخکې ما په درګۍ کې بیان وکړو، نن سهار مې د یو ځای کې جنکو مدرسه کې بیان و هغه مې وکړو. اوس تاسو ته پته ده چې اوس ملګري رابطه وکړه زه بره روان یم بیان له، تاسو نه په دې لاره کې په دې منځ کې ټایم درکړو. نو زما اصل دغه دی، زه د پوخانم لکه زما شوق و د دې بیانونو د وعظونو سره او نصیحتونو د دې سره او په هغې کې الحمدلله روان یم. دې باب ته موږ په دې وجه راغلو چې زموږ د رابعې خامسې کالو چې موږ به کلاس ته راننوتو نو موږ ته به طالبانو وي یاره نن مفتي ندیم صاحب دا ویلي دي. او په هغه وخت کې ته د هغه وخت د ده بیانونه واوره، ده چې کوم تجاوز کړی دی قسم بالله داسې تجاوز به دې وخت کې بلال ملي صاحب ونه کړي. او بلال ملي صاحب چې هم دې میدان ته رادنګلي د هغې ته زه یو مین پوینټ ویم. روژه وه دی د جیل نه راووتو په دیولۍ کې جومات کې امام شو او زما د مازدیګر نه بعد یو ځای کې خبرې وې، بیا مې د ماسخوتن د مانځه نه وروستو په مینګوره کې انګرو ډیرۍ کې د سمیع الله ملي صاحب جومات کې بیان و. ده ما ته ټلیفون وکړو چې مولیان را پسې راغلي ور راته وایي چې عوام یې رانه هم متنفره کړي او دا راته وایي چې مولي صاحب که تا زموږ سره بحث وکړه ودې ګټله نو دې جومات کې به پاتې او که بحث دې وکړو ودې بیلله نو دا جومات به موږ ته پرېږدي. هغه ته ما یې زه به د کشر کس در ولېږم زما سره یو عالم ما هغه ویل نه ستا راتلل ضروري دي. ما بیان وکړو په 11 بجې په انګرو ډیرۍ کې او موږ د هغه ځای نه په موټر سایکلو لاړو د دیو کلي ته او دیو کې یو طالب او یو ملا زموږ سره کېناستو 4 غنټې زموږ سره د شپې هغه بحث وکړو. هغه وخت نه دا بلال مولي صاحب چې دی دې میدان ته راوتلی دا دې خلکو قسم دی دې ته مجبوره کړی چې دی دې میدان ته راوتلی دی، داسې نه و. د په هغه وخت کې ما ته دا خبره وکړه او زه چې یم په خپله نو موږ به دا هر څه کتل او اورېدل به نو موږ له به یې زړه خفه کوو. نو ما مطالعه شروع کړه ما که هر څه چلي ما ویلي وو چې که چېرته د ندیم مولانا صاحب دا زور موږ نه ختم کړی پورې موږ قلاریږو نو موږ شروع کړی و الحمدلله هغه زور موږ کېنولی دی. دغه زموږ افتتاح وه د دې. مفتي صاحب تاسو خو ټیک ته د واز کار کوئ، تقریرونه له یو ځای ته بل ځای ته ځئ، ډېره پاکه لهجه به مې استعمالوله. مناظرو ته چې کله تاسو راغلی نو زه ستاسو کلیپونه اورم، تاسو د نورو علماو لپاره تاسو د بیلورو الفاظ استعمال کړل، شاخۍ تاخۍ هم ورته تاسو ووي. نو بیا څنګه ګڼئ چې دونه یو ځای کې په منبر باندې کښېنئ او ستاسو بیا ماشاءالله هغه اواز هم ما واورېدو ډېر زیات درد دی پکې، خواږه دي پکې، اثر دی. نو بیا دغه او بیا یو عالم ته شاخۍ تاخۍ ویل بیلوري ویلو دواړو کې څه ډېر غټ تضاد نه دی؟ بزرګانو مسله داسې ده که نه جي چې ښه خبره ده سړی د اخلاقو لیول اپناو کي. د ندیم مفتي صاحب سره زما 3 مناظرې شوي دي، په دې 3 مناظرو کې ودې ګوري یو سړی ندیم مفتي صاحب به زه به د اخلاقۍ ته راکاږلم او ما به کوشش کوم ما به د اخلاقو ته راکاږو. ته د حیات النبي صلی الله علیه وسلم مناظره وګوره، دې مناظره کې ما ده ته ویلي دي چې تاسو عمر په اعتبار سره زما نه مشران یې کیدای شي علم به مو هم زما نه سوی،
تاسو له نه دي په کار چې داسې تیزي کوئ، په کاره چې ما تیزي کولی او تا ماته نصیحت کوله تیزي مه کوه، تاسو تیزي کوئ. هغه بحث چې کله زما د دې سره وشو، زما زه او بهر زما کسان ولاړو، ټول زما محله وه او زما ملګري وو، په هغې کې هم دی یو ځل له پاسېدلی او مې کې داسې نیولی او اخوا ګزارلی و، په هغې کې ورته ما صبر وکړو. اخر چې کله مناظره وشو، ما بیا هم ویلي ما وی که چېرته په ده باندې چا حمله کوله زه به ودرېږم او دی به زه لکه ګزار ته نه پرېږدم، د چا ګزار ته. ما ځان له په زړه کې دا جذبه دغه کړې وه. په هغې کې د یو حواله پیش کړه ما ته وی چې ته داسې مثالي باره کې څه ما زه پرېږده، ستا مشر ویلي چې دا د معتزله موقف دی، خو ما ده ته دا ونه وي چې ستا مشر پلانکې شیخ الحدیث معتزلي دی، ته معتزلي، ستا د مشر په فتوا. ما صرف دومره وي، ما ورته ستا خوښه ده که یې اخلې واخله که نه یې اخلې مه یې اخله. ما زما الفاظ دا و. چې کله خبره دی خو شوه نو په هغې کې به دې منځ کې شر وشو، نو زه هم خفه وم دی هم خفه و، بیا ټول بې سوره و. نو دوی به وي یاره مونږ وحدان راښکودو او مونږ چې دی نو د وحدان سره داسې وکړل داسې وکړل. ما ورته ویل چې داسې شي قسم بالله دا خبرې زه ستاسو نه زیاتې کولی شم. اقه وخت نه دوی ته زما غوسه راغلې او ما ویل یوه مناظره به زه کوم، که مرګ پکې راځي او که ژوند پکې راځي ښه پکې راځي، بد زه به یو باز دیو سره داسې کوم چې زه به دیو سره دقه شان معامله کوم، که بیا پکې جنګ کېده چې مونږ به مخامخ جنګ وکړو، بس دیو به یې ویني. نو بیا چې د بلال مصب دا بحث وشو، نو بیا د هغې نه بعد ما زه پرېږدوه، اوس هغه خبره ختمه شوې ده او قصه ختمه وه. د هغې نه بعد د پیر ګوهر صاحب کسانو له چې راشو، که پیر په ما پسې خبرې کوي، دې نه مخکې د 2 پیرې ما پسې خبرې کړي دي، ما دله دې سخته لهجه کې جواب نه دی کړی. د بلال مصب ته یو ځل داسې وی دی داسې دی، وی دی داسې دی او دا لیونی دی، زما باره کې هم داسې ګډې وړې خبرې وکړي. د ټولو نه اول د زما باره کې یو لفظ ویلی وی منګکورې، چې یو شیخ الحدیثي سپین ګیرې له یا تور رنګ ورکړی یا تور رنګ نه خپل رنګي او هغه د زما ذاتي توره ده. ټیک شو، هغې ګیره د خپله ذاتي توری او د مشري او د ښه علما استاز دي. دل هسې مناسب د دې زما باره کې خبره وکړي چې مشر خبره وکړي، کشر به په طریق اولاده پسې خبرې کوي. ده ته بیا ما وي د یو شاګرد دی د کالام، ما وی دا شاګردان دي د وړو وړو سر ځانه ټسوه، ما پسې ولې را پسې کې، دا خو په کار ده ستا شاګرد دی، ته یې پوهږي ستا مرسه کې دغه کوي شاګردي کوي یا استاز دی یا شاګرد دی. ته چې دی نو یو زما د یو شاګردو سره بحث کړی دی او په هغې کې چې دی الحمدلله یو سړی وګوري مناظره خپله به یې فیصله وکړي، زما تبصرې ته بې ضرورت نشته. هغه د دومره پایې سړی و، ده په ما پسې راپاسو زما بېزتي پې کوله، زما پسې خبرې کولې. نو ته ما مجبوره کېدې ته چې هغه ما ته ګډې وډې خبرې وکړي او ستا ملګري راپاسې هغې ما ته ګډې وډې خبرې وکړي او ته په دې دومره غټه خوله باندې چې ته وې زما دومره شاګردان دي، ته ما ته داسې الفاظ وې. نو ولې زه به تا ته الفاظ نه یم؟ زما سره خوله نشته، زه به تا له چې دی کم از کم جواب نه در کوم، زما هم چېرته څه زړه نشته، ضمیر مې زما هم څه شاګردان نشته. زه خو تاسو ته پته نه لګېږي، زه په هر څیز کې الحمدلله الله پاک مې مخکې چلی، نو چې چلی مې په هر څیز کې مې نوم دی، وعظونو بیانونه مې هر قسم خلق غواړي، مخالفین مې وغواړي چې راته کینی، هغه مخالفین هم د دې اقرار کوي چې هلکه دا وحدان چې خبره کوي نو دی په ادب او احترام لهجه کې دننه کوي. په دې باندې د مفتي ندیم صاحب کلیپ هم ګوا دی ما تاسو ته ښودلی و، خو دا دیو زه مجبوره کړی یم. مولانا صاحب تاسو خبره وکړه چې مفتی ګوهر علي شاه صاحب تاسو لپاره د منګکوري الفاظ استعمال کړي، ډېر بخښنې سره هغه الفاظ مې دوهرا وکړل، خو ستاسو د ملګرو له طرف نه هم هغه ته ډوزمار پیر او داسې څه ډېر نازیبه الفاظ استعمالیږي. نو خبره د دواړو طرفه ده، ستاسو طرف هم ده د هغوی د طرف هم ده، حل څه دی د دې خبرې؟ بزرګانو ما سره اوس سهار د بلال مفتي صاحب رابطه وشوه، هغې ته ما دا خبره وکړه، ما چې الفاظو چناو لږ برابر که خیر دی، دیو داسې به کوي. بلال مفتي صاحب په قسم سره درته وایم چې دا خبره خلک وایي دا پلانکی سړی قاتل دې خلکو جوړ کړی دی مناظر دې خلکو جوړ کړو، په بد اخلاقۍ باندې دې مجبور کړو. زه هم ویم خبرې، زه هم زما خبرې هم ښې نه دي چې زه داسې ووایم، او زه درته تر دې پورې هم زما یو ملګری دی هغې وایي او ورور مې هم دی، هغه وایي چې یو کس زما غوسه راشي وایي چې تر څو پورې مې وایي وهله نه غوسه مې نه سړېږي. زه هم زه چې یو کس ووهم یا ورته خبرې وکړم زه بې ماښام خفه یم، زما داسې رویه نه ده چې یاره زه خالص بس زه یم چې بس دا ماښه وکړه. دې بعضې خبرو باندې دا بعضې خلک ما مجبوره کړي زه هم ویم چې طالب نه بدنامې دی، ملا نه بدنامې دی. لکه زه دې بیانونه له لاړ شم دا خلک دې بیانونو کې چې کله ته داسې یو دغه خبره شروع کړي دا خلک ورته ډېر په دغه باندې په یو جدا انداز باندې ورته کیني او خبرې ته غوږ ږدي. اوس دا غوږ کې ښودل رو رو سایلنټ شوي دي، ختمېدو ته روان دي، د هغې وجه موږ دا مولیان یو.
زمام کمی وي د بل بم کمی وي د بل بم کمی وي بحث کې په مهذب انداز کې مشر دی چې اوس مشر ما ته مهذب انداز کې خبرې وکړي ما به دا خبرې مجبوره کړي چې زه ورته په مهذب انداز کې جواب ورکړم جواب به وکړم جواب به مهذب لکه روح الله مولانا خبرې کړې الفاظ یې لږ مهذب ما چې کلیپ کوم نو ما هغه ته مهذب انداز کې خبرې وکړي د بعضې نیم ټیم کې ته به نه غواړې چې زه دا خبرې وکړم خو دا حالات نه دي او دا موقع او دا محل او مقتضى الحال دا سړی مجبوره کې سړی نه داسې الفاظ را وباسي زم ویم هغې ته هم ویم خپلو ته هم ویم داسې فضا جوړول غواړي اختلاف وساته خو داسې نه چې خبره ذاتیاتو ته لاړ شي او ستا د خولې د بواسیرو له وجې چې دی نو بل سړی هغه زړه دوکاو شي خامخا د انسان زړه دوکاویږي او که هغه په هره طبقه کې هره طایفه کې خو د هغه زړه دوکاویږي په دې خبرو نو زه ټولو ته ویم ټیک ده چې ته اوس په دې ستا زړه خفه کېږي چې زه تا ته پیر ډوزمار ویم یا بل څه بل څه ښه نه ده مناسبه نه ده ما هم دا خبره نه ده خوښه خو تا دې له بیکګراونډ جوړ کړلی مخکې هغه ته منع که زه به خپل دا منع کړم او قانون دا دی چې مشر ګزاره کوي کشر بیا ګزاره کوي ترتیب دا دی مفتی صاحب دا راته ووایي چې حقیقت دی چې کنځلې د جاهلانو کار دی د علماو سره بالکل مناسب نه دي په سر باندې د پیغمبر سنت دی په مخ باندې پیغمبر سنت دی دوی سره بالکل مناسب نه ښکاري ستاسو اختلاف علمي دی د علمي اختلاف لپاره مناظرې کیږي تاسو هم صرف چیلنج بازی کوئ هغوی هم چیلنج بازی کوئ بس تاسو کلیپ یاره دله مې چیلنج ورکاغله دوی دله مې چیلنج ورکو په حقیقي معنو کې پریکټیکلی عملی طور باندې تاسو سره یو بل سره کینئ نو د دې څه وجه ده بزرګانو داسې کار دی که نه جي چې کالام کې زمونږ خضر صاحب چیلنج ورکو علامه خضر حیات بکروي صاحب په سماع الموتى ندیم مفتي صاحب دلې خبرې وکړې ما ورسره په ټلیفون خبرې وشوې او ډایرکټ د ټلیفون نه مناظره جوړه شوه مناظره وشوه اعادې روح مناظره هم دقه شان جوړه شوه بیا دا بله مناظره هم داسې جوړه شوه اوس دې ورځو کې چې دا خبرې جوړې شوې نو ګوره زمونږ به زه تاسو یو خبره وکړم زمونږ اکثر سیسټم دفاعي اقدام مونږ نه دی کړی که دا خلک وایي چې یاره مونږ دفاع کوو خو زه اوس دا ویم ما د مخکې ورځو کې یو کلیپ کړی ما ویلي چې تاسو د عذاب قبر نه منکر یې دا ما ولې ویلي د عذاب قبر مناظره شوې وه د عذاب قبر مناظره کې د مفتي فدا صاحب سره د مفتي ندیم صاحب مناظره شوې وه په هغه مناظره کې مفتي ندیم فتوه ولګوله په عذاب قبر په انکار باندې نو ما ورته دا ووي چې ته چې کوم شي ته وایې چې دا انکار دی د عذاب قبر نه په دې کې ستا مشران د دې قائل دي ستا د استادان دی د دې قائل دي نو ما بل ورځ دا ووي چې هلکه یا د هغه فتوې نه رجوع وکړه یا دې له راشه په دې زه تیار یم که نن تا مفتي صاحب تیار کو په دې موضوع زه ورسره کینم یو خبره دویم د انکار حدیث خبره دی راوویسته نو ما دې کې هم دا وي چې زه ټاپه نه لګوم زما زړه دا نه غواړي چې زه په جمعیت علما اسلام باندې د انکار حدیث ټاپه ولګوم زما زړه دا نه غواړي زه په جمعیت علما اسلام د عذاب قبر د انکار ټاپه ولګوم خو ته اصول یې ښودي دي زه دومره ارخاء العنان کوم زه وایم ته د خپلې فتوې نه واپس شه زما د طرفه مناظره هم نشته او که وې چې زه په خپلې فتوې قائم یم نو چې کله هم یو سړی غواړي معتبر شخص واړه نه لکه مفتي ندیم شو پیر ګوهر صاحب یې هغې سره پې هم کینم مفتي ندیم صاحب کینې ورسره هم کینم یا بل یو داسې معتبر شخص زما انداز انشاءالله مناظره کې به خلکو کتلی هغه د ادبو دایره کې دننه زه به ورسره ادبو دایره کې دننه خبره صفا کوم اوس انکار حدیث دا خبره چې دی وکړم ما ورته صرف دومره وي چې زه بیا دا ویم چې وروره ستا پلان کې شیخ الحدیث منکر حدیث دی هغه دا خبره لیکله پلان کې مشر دا به لږ ټایم بعد په تاسو دا سوال وکړئ زه صرف دا خبره خپل ځای ته ورسوم نو په هغې کې زه دا خبره کوم چې لکه انکار حدیث دا ټاپه چې ده لګوله ما ورته زه تیار یم ما بې ځان تیار کړی مو نو بیا ما یاسین مولانا صاحب ته وي ما یاره بیا د پیز المسلمین مولانا صاحب سره زه اکثر خبرې کوم هغه تیزې کې زه تیزې کوم بیا چې دا خبرې زما نه لګي که مفتی ندیم صاحب زما سره رابطه وکړه زه به ورسره ډایرکټ خبره وکړم که نه ته ورسره خبره جوړه کړه بلال ملي صاحب زما سره رابطه وکړه چې مناظره جوړېږي ما چې جوړېږي داسې ورته ووایه په دې یوې موضوع ته کښېنه په دې بلې زه کښېنم نو دوی وي چې یاره هغې اول رابطه کړې موږ د هغې سره کښېنو ما یې کښېنئ ورسره اوس د هغې نه په هغو بلال ملي صاحب وایي زه تیار یم خو د هغو د جانبه صحیح خبر نه راځي که دغسې نه د بلال ملي صاحب سره ستا په واسطه درته یم بلال ملي صاحب سره دې په دې انکار د ختم نبوت باندې کښېني او په دې بلې به ورسره زه کښېنم او انکار د ختم نبوت دا بیکګراونډ دې هم دې وګوري دا موږ ډایرکټ فتوا نه ده لګولې انکار د ختم نبوت او انکار حدیث او زما خو خپله دغه دا ده چې عذاب قبر زه په دې باندې څوک کښېني په دې ورسره زه ډایرکټ کښېنم نن هم کینم سبا هم کینم انکار حدیث نن هم کینم سبا هم کینم دغه د 21 تاریخه پورې زموږ د مدرسې چوټیانې دې پورې کولی شم دې نه بعد بیا مدرسې سبق شروع شي بیا به د چوټیانو وخت ګورو
اوس خبره داسې شوه دا خو 3 موضوعاتو. اوس راځو د غلام دغه سید حکیم صاحب دلیلې خبرو لره. نو په دې کې د ساجد نقشبندي صاحب خبره کوي. نو ساجد نقشبندي صاحب دا د جمعیت عالم د ارشاد عالم نه دی او حتی چې زموږ مخالف هم دی. زه صرف او صرف د په یوې خبره کې سپورټ کوم چې دی په کراچۍ کې د بریلیانو خلاف کار کوي. او زما ترتیب دا دی چې ندیم مفتي صاحب هم چې کم ځای کې د یو ځای کې یو حق خبرې کې کار کوو نو ما ولا ملګرتیا کړې ده، ما یې سپورټ کړلی. ما څو ځل ویلي چې د پلانکو نه دا ندیم مفتي صاحب په دې بعضې خبرو کې ګزاره کوي. دا ما ویلي دا مناظر ټایپ سړی دا نه وای. زه اوس دا ویم چې 2 خبرې دي د ساجد نقشبندي صاحب نه، خو ستاسو سړی د هغه سره ځان خبرې وکړه. په دې کې دی وایي چې یار هغې ویلي چې الله تعالی کلام کوي او بندم کلام کوي. نو زه دا ویم چې د هغه مقصود به دا وي د هر عاقل بالغ کلام لا صحیح محمل پکار دی، د حملولو صحیح ځای پکار دی. نو زه ویم چې د هغه مقصد به دا وي چې د الله تعالی کلام قدیم دی او د بنده کلام حادث دی. اوس که د هغه مقصود دی چې د بنده کلام هم حادث دی لکه د الله تعالی کلام چې دا قدیم دی هغه هم حادث دی لکه د بنده د کلام په شان، زه سر په دې کې ملګری نه یم. خدای دې کې که زما پلار او استاد مې ولې زه د هغه ملګری نه یم، نو هغه خو له هغه دی او پردی عالم د هغه سره ځان له وګوره. اوس راغه بله مسله د علم الغیب. نو علم الغیب دا خو د بلال مولي صاحب موضوع وه. بلال مولي صاحب ډېر دغه را جمع کړي دي، ډېرې وجې وجوهات یې جمع کړي دي چې د دې له وجې په دیو باندې ټافه د کفر زه لګوم. صحیح شو. په دې کې هم زه ډایرکټ نه یم متفق چې ته په جمعیت علما اسلام د کفر فتوا ولګې، خو هغه وایي زه دا نه ویم. دیو ګوره دیو ترتیب دا دی په هر چا دیو ټاپه لګوله. نو په مونږ هم ټاپې لګولې دي، په پی ټی آی والے هم ټاپې لګولې. نو حتی هغه وایي چې ما چې وکتل دیو په خپل جمعیت والے هم ټاپې لګولې. دا فتوا زه نه لګوم، دا دیو خپله ټاپه لګولې ده. وایي هغه صرف دوهراوم زبان میری ہے بات ان کی. نو سید حکیم مولانا صاحب چې دا کومه موضوع یاده کړه دا درېمه چې د علم الغیب ده، نو دا خو پکې یو لفظ راغی. یعنې مثال به تر یو کتاب کې یو حواله داسې راووته، نو یو حواله به دی پیش کړي، ته په دې باندې مناظره کوې. دا کومه قیصه ده؟ د خدای بنده دی مقصد خدای خلک وایي د نه خوراک ډېرې باني، ته اوس یو پوینټ راخلې په هغې باندې بحث کوې. هغه خو هم د بلال مولي صاحب دی، زما خبره خو نه ده. اوس جنت ګل ستاسو منتخب دی نماینده دی که د هغوی د هغې نماینده دی که ستاسو؟ زمونږ د دواړو. بلال مولي سره زما څه مسله نشته، موږ دواړه ملګري یو. موږ ملګري یو. چې کله تاسو به علم غیب په خبره باندې چیلنج ورکړو بلال مولوي صاحب، هغه داسې ویل چې یو پوینټ پکې د دې دی. یو موضوع خو شوه که نه؟ یو موضوع شوه. ما ته ګوره یو داسې کار که نه یو شی پوره موضوع ده، یو پوینټ خو نه دی که نه. اوس ما ته ګوره اصل کې مسله دا ده که نه، موضوع دې ته ویلی کېږي، دې ته زموږ د کتابونو کې موږ وایي دا محور دی، په دې باندې دا ټول کتاب به تاویږي. صحیح شو. موضوع مثلا اوس دې ځای کې دا مین ځای شو، دا غونډ دغه په دې باندې تاویږي را تاویږي. موضوع مین محوري. اوس دې ځای کې موضوع عین دا موضوع لګول نه دي، یعنی دا دغه چې دی علم الغیب دا لفظ چې دی یا د علم الغیب دا جزیه چې ده دا دې ځای کې ټیک ده چې په عام لیول کې دا موضوع جوړیږي، خو دې ځای کې موضوع نه جوړیږي. اوس که دې ځای کې دی وایي چې موږ موضوع جوړو، موضوع به په دې لیول جوړیږي چې دی بیا صفا اقرار وکړي. دته بعضې خلک وایي دا صیفیان دي، زه نه ویم، د دې مولیان وایي دا صیفیان دي. نو که صیفي نو صیفي بیا علم الغیب مني. خو په علم الغیب کې د زما خبره یو سړی واوري چې کم شی ثابت په عقل سره، اول سړی ته نو معلوم، عقل سره معلوم شو، دویم په وحي سره معلوم شو، او دریم بیا په حواسو سره معلوم شو. ټیک شو. په دې 3 سیزونو سره یو شی معلوم شو، نو بزرګانو دغه شي ته بیا غیب نه ویلی کېږي. او د دې 3 سیزونو سره نه معلوم او هغه شی یو کس بندله او نبي له ثابتوي، هغې ته بیا مونږ علم الغیب وایو. که د دې دیو قایل بیا دې په دې رامخې ته شي، په دې به ورسره مونږ یو کس کېنو. ټیک شو جي. دقیقه راتلمه کله چې د دې به دیو نه قایل زما په نیز. هغه بلال مولي صاحب به صرف د یو کتاب یو حواله راویستي او لکه موضوع محور به دا نه، محور دا د دیو کافر دي او د کفر دپاره ډېر وجود دي، نو یو کتاب کې به یو وجه دا راویستلي. اوس که دې کې دی وایي چې موږ د دې قایل یو، د دې علماو په شان، نو بس ټیک ده، بیا دې پرې راځي.